پښتنو سپینګرو مشرانو همزو لونو ګلالو بچو د ټولو نه اول خو زه ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم کومه مینه کم خلوص کم جذبه چې نن تاسو د ځوانانو موږ ته پیش کړه د هغې دپاره د شکریا الفاظ خو به داسې نه لرو چې ستاسو د هغې مینې او د محبت جواب دې پې وشي خو لکه د مشرانو په تسلسل د خپل پلار نیکه په تسلسل دا بچي چې موږ ته آواز کوي چې موږ له تا نظر شه نو موږ به دې بچو له تا جواب ورکو چې بچو انشاءالله موږ به تاسو نظارېږو موږ به تاسو دا یو رشته دا یو تړون کوم چې باچا خان او د خدای خدمتګارو دا هغه تړون دی چې نن د پړانګو په دې تاریخي خاوره د پړانګو د دې کوڅو د هغې خدای خدمتګارو بچی نوسی کڑوسی نن د باچا خان کڑوسی ته مخامخ دي دا هغه مینه ده او هغه تړون دی کوم چې زموږ مشرانو زموږ دپاره خوښ کړی دی ګرانو وروڼو ګرانو مشرانو زه تاسو ته مخامخ ولاړ همدا هغې سل کلن تاریخ همدا هغې سل کلن تحریک په څلورم پشت کې په سلو کالو کې د خپل پښتون قوم د خپل پښتنې خاورې د خپل پښتون بچي د مستقبل د خپل پښتون سپینګري د پټکي د خپل پښتنې مور خور د صادر د پړونی د خپل بچو د خپل ځوانانو د خپل مشرانو د حق دا هغه تاریخ چې دنیا په بله واوړېده دا هغه تاریخ چې د 37 آغاز د انګریز خلاف وشو انګریز لاړ یو بل ظالم ته موږ پاتې شو د پاکستان د جوړېدو دا څه 15 یا کاله 16 یا کاله وشو خو زموږ د باچا خان بابا د تسلسل سوچ فکر نظریہ مرام مقام مقصد اغراض بدل نشو
کو تاسو سوچو کې د باچا خان بابا د تحریک بنیاد د پښتون قوم د بقا د پښتون قوم د پرمختګ د پښتون قوم او د پښتنو د ځوانانو د مشرانو د ووټ د اختیار په شکل کې او د تشدد په ځای د امن لار خپلولو کې د پښتنو په ځمکه او په وسایلو د خپل حق خبره کوله موږ کو تاریخ دوراو کو نو کو د 37 جلسه ځان ته مخامخ کېدو موږ کو تاریخ دوراو کو او د باچا خان د ژوند مقصد کېدو موږ کو تاریخ دوراو کو او د پاکستان په لومړنۍ اسمبلی کې د باچا خان تقریر ځان ته مخې ته کېدو موږ کو تاریخ دوراو کو او د خپل مشر د خدای بخلي خان عبدالولي خان تاریخ مخې ته کېدو کو داغو د 73 آئین کې خپل عمل مخې ته کېدو کو موږ تاریخ دوراو کو او د جناب زمنګ د نن او د سبا د قائد اسفندیار ولی خان صاحب تاریخ او عمل او بیا په اخره اتلسم آئینی ترمیم مخې ته کېدو نو د نن نسل کاله مخکې او د دې وخت پورې خلک مختلفې خبرې کوي چې د بابا لارې پرېښوده د بابا نظریه یې پرېښوده خپل لارې روانې کړې خو زه په دې فخر کوم چې کو بابا دا ویلي دي چې د طاقت محور د ووټ په شکل کې د طاقت محور عوام دی د کوتک او د ټوپک والا نه دی نو الحمدلله ولی خان بابا هم دا ویلي دي چې د طاقت محور چې دی نو دا عوام دی او د ټوپک او د کوتک هر عامر او جابر ته په سترګو کې سترګې اچولي دي او د هغه طاقت یې نه دی منلی او د عوامو د طاقت دپاره یې خبره کړې ده او دا کو دا اسفندیار خان ټول ژوند وګورو او دا کو زه یم نو انشاءالله زما په خولې تر مرګه پورې زه نه بلکې د باچا خان د نظریې دا چې څونه موږ ناست یو زمونږ په خولې هم دا یوه خبره ده چې د طاقت ټوپک نه منو کوتک نه منو ظالم نه منو کو په سر یې ښکر نه چې هر څه نه منو واحد طاقت منو د عوامو طاقت منو خو باچا خان د خپل قام د پرمختګ دپاره تعلیم له ترجیح ورکړې او هغه د نن 100 کاله مخکې دا لیدل چې د پښتون قوم ترقي بلکې د هر قام ترقي په تعلیم کې ده نو ولی خان هم ټول عمر تعلیم له ترجیح ورکړې او چې بیا
پښتنو اسفندیار خان له طاقت ورکو نو موږ بیا په حکومتي توګه تعلیم له هماغسې ترجیح ورکړې ده. زه په دې فخر کوم چې د نن نه 12 کاله مخکې 14 کاله مخکې د دې اشنغر د دې چارسدې د تعلیم نظام وګورئ او نن د تعلیم نظام وګورئ. د دې نه مخکې به د اعلی تعلیم دپاره بېوسه خلکو نشو. پېښور وس د هر چا نه کېده، د هاسټل وس د هر چا نه کېده. نن الحمدلله د دې پړانګ او د دې چارسدې د کوڅو نه په سایکل کښېنه دغلته په میرو کې درته خپله یونیورسټي په شړو کې درته عوامي نیشنل پارټي جوړه کړې ده. لاړ شه پي ایچ ډي پکې وکړه او واپس راځه. عوامي نیشنل پارټي زنده‌باد، عوامي نیشنل پارټي زنده‌باد، جناب ایمل ولی خان زنده‌باد، جناب اسفندیار ولی خان زنده‌باد، شہزاد الدین صاحب زنده‌باد. کو باچا خان په هغه وخت د پښتون قوم د وسایلو خبره کړې. کو باچا خان د 47 نه پس د پاکستان په پارلمان کې ودرېدلی دی او دا پیشکش یې کړی دی چې راځئ چې پاکستان جوړ کو، پاکستان مضبوط کو. پاکستان مضبوطوي د دې فیډریشنز مضبوط کې، دا صوبې مضبوطې کې، قانون مضبوط کې. کو چېرې تاسو قانون مضبوط کړل، سندې مضبوط شو، بلوچ مضبوط شو، پختون مضبوط شو، پنجابی مضبوط شو، سرائکی مضبوط شو، ماجر ہندکو سپیکنگ مضبوط شو، ټول پاکستان به مضبوط شي. خو که نه ستاسو سوچ دی چې پختون به کمزورې کوو، بلوچ به کمزورې کوو، سندھی به کمزورې کوو، سرائکی به کمزورې کوو او په دې به پنجاب او پاکستان مضبوطوو. نو هغه پاکستان مضبوطېدی شونه او نن پورې تاسو وکتل چې د هغې پاکستان د مضبوطېدو اصلار نه ښکاري. دا خو ولی خان بابا د سن 73 آئین کې په خپلو حقوقو کلک ولاړ، د خپل پلار او د خدای خدمتګارو په نظریه کلک ولاړ، د خپل خاورې د وسایلو خبره کوله. الټه ورته د هغه وخت پاکستان والا مینت وکړو چې پاکستان مات شوی دی، تازه تازه بنگلادیش جدا شوی و، لہذا دې خبرو له کو زور ورکې اسې نه پاکستان مزید مات نشي. ولی خان بابا ورته وی، ولی خان کم ولی خان چې ټول عمر د پاکستان غدار یې ورته ویلي دي. هغه ورته وی پاکستان بچ کې پاکستان مه ماتوې، زما د حق خبره خیر دی د پاکستان نه رستو کې. د 10 کالو دپاره معاهده وشوه، د 10 کالو دپاره کنکرنټ لیست شامل شو او دا معاهده یې ورسره په سن 73 کې ولی خان سره وکړه چې 10 کاله به وفاقیتي او 10 کاله پس به وفاقیت ختمیږي، صوبې به مختاره کیږي او صوبې خود مختاري به راځي. 10 کاله چې تېرېدل
بوټوز وړندو د ضیاء الحق مشري وه د بدقسمتۍ نه هغه کنکرنټ لیسټ هغه واده کوم چې زمونږ استازو مشر سره په سن 73 کې شوې وه چې سن 83 کې به ختمېږي هغه چې کله پښتنو په 2008 کې اسفندیار ولی خان او د هغه پارټۍ او د هغه د ملګرو سره ودرېدل او د 3,500 د پاسه په اسمبلی کې 11 ممبران سوچ وکړئ 11 ممبران سي په 3,500 کې 11 څه شی دی خو دا هغه عقیده ده چې د ولی خان بابا اسپایان لکه موږ او تاسو چې یو نو هغه دا موږ ته ویلي دي چې یو ټرک هندوانو له یو چاقو ډېر نکو دا څه د پاسه 3,500 ممبرانو هغې له زموږ د هغې 11 ممبرانو عقیده برابر وه او په 11 ممبرانو جناب اسفندیار ولی خان او د هغې هغه ملګرو هغه د مشرانو هغه ارمانونه هغه د باچا خان او د خدای خدمتګارو ارمانونه هغه د ولی خان او د هغې د ملګرو ارمانونه هغه ناره چې زموږ بچي تر ننه پورې وایي چې خپله خاوره او خپل اختیار نه منو د بل اختیار هغه ناره چې ولی خان بابا به وي چې زما د بچي نوړی ده او د بل بچي له روانه ده زما بچی نار پاتې کېږي د بل بچی پې مړېږي په 2010 کې هغه قانون مات شو کوم چې پکار دی چې په 83 کې مات شوی وی په 2010 کې مات شو 13 آئینی ترمیم کامیاب شو د پښتنو حق آئینی طور وګټلی شو د پښتنو د وسایلو حق آئینی طور وګټلی شو بلکې پښتنو ته په تاریخ کې په لومړني ځل د پاکستان په نقشه کې پہچان ملو اوس ګران ورونو اوس ګران ورونو دلته 13 آئینی ترمیم کامیاب شو من د ټول عمر پشان د ریاست په مقابله خپل قام واغشت او دلته چې موږ چغې وو چې جنگ د اسلام او د کفر نه دی جنگ د پاکستان د وفادارۍ او د بې وفایۍ نه دی دلته جنگ د اختیار او د وسایلو دی نو موږ دغه آئین د لاندې اسفندیار خان دا توره وکړه چې هغه اختیار او وسایل د ټوپک د خاوند نه راواغشتل او خپل قام ته په خپو کې وروویشتل سو شو موږ د ریاست جنگ په مخه واغشت ځکه چې د اختیار سړی اختیار نه ورکول غوښتو د اختیار خلق تر دې وخت پورې اختیار نه ورکول غواړي هغه وسایل پښتون قوم له نه ورکول غواړي نو څه وکړل دماکې شروع شوې زمونږ د اسفندیار ولی خان نه راواله تر د وړوکي ورکر باندې دماکې وشوې صدر صاحب دې ناستې ما ته هغه واقعه یاده چې موږ چې راتلو دلته ساډېرو کې جلسه کېده او پکې دماکه وشوه لکه کومه واقعه به یادو ګناه هم څه وه د عوامي نېشنل پارټۍ ګناه څه وه چې د اختیار خاوند نه اختیار راوړو قوم له ورکو وسایل د بل نه راوړل او خپل قام له ورکول هغې مړه شو شهیدان شو الټه را باندې خپل قام مسخرې وکړې دا نن چې لګیا دی او وي په موږ دماکې دي او موږ تیارېږو
دی بسے پسے وی دی ډالر اغشتي او دماکې پہ روانې دي. نو نن کو پتا دماکې کېږي مولانا صاحب زم پکار دی چې دا خبر وکم چې تام ډالر اغشتي دي او دماکې به در باندې کېږي. خو نه زه د مسخرو والا نه یم، زه د هر چا غم کې ولاړ یم. په ما دا حالات تیر شوي دي، زه پوه یم چې دا څونه دردناک حالات دي. او بیا په 2014 کې تاسو وکتل چې غږ ښکاره ریاست راپاڅېد، د عوامي نیشنل پارټۍ مخه یې ونیوله چې دې ته په حکومت کې یا په ممبرۍ کې، ځکه چې هغې وایي چې په 11 یې را سره دونه کار وکړو، نو مثال چې دې بله څه کوي، نو موږ یې بیخي راغونډ کړو، دلته یې پی ټي آی له حکومت ورکړو. او بیا په 2013 کې تاسو وکتل چې یو وارې بیا په ټول پاکستان کې خو په بالخصوص په پښتونخوا کې زمونږ لاره ونیولې شوه، او هغه خلکو نه یو وارې بیا حکومت ورکړی شو چا چې د پښتون د حق، د پښتون د پہچان او د پښتون د وسایلو باره کې هېڅ قسمه سوچ نه. اوس نن قانون پاس شوی دی په 2010 کې 14 کاله 14 کاله وشو. 14 کاله کې په قانون عمل نه دی شوی. 14 کاله کې زما خاورې زما بچو ته هغه حق د کاغذ نه رامخکې شوی نه دی. خو نه پاکستان ته وی خطره ده د 13 آئیني ترمیم نه. پښتنو دې خبره ځان پوه کې ستا د بچي حق کو د پاکستان نه غواړې، پاکستان ته خطره ده. دې خبرې ته سوچو. ستا د بچي د خولې نوړې زه د باچا خان د کړوسي پیس، د ولی خان د نوسي پیس، ستاسو د ټولو د یو کشر پیس او ستاسو د ټولو د یو ذمہوار پیس. دا ښکاره خبره پختې پاکستان ته کوم چې نور زه او زما ملګري د پښتون قوم د حق نه رسته کېدو والا نه یو. زه ګران ورونو ستاسو کشر یم، ستاسو بچی یم، ډېر دا مشران ناست دي. تاسو سره زه وړوکی رالوی شوی یم. زما د خاندان د سن 37 نه راوالی چې تر دې دمه پورې دې قام اشنغر زما کور سره او زما مشرانو سره او زما کور او زما مشرانو د قام سره یو 100 کاله تړون دی چې دلته د دې اشنغر د خاورې نه تاسو ستاسو مشرانو ډاکټر خان صاحب کامیاب کړی دی د خپلې نمایندګۍ دپاره. ستاسو مشرانو په سن 1943 کې د دې خاورې نه خان عبدالغني خان کامیاب کړی دی او خپلې ممبرۍ لم لېږلی دی. ستاسو مشرانو ولی خان کامیاب کړی دی او خپلې ممبرۍ او خپلې رهنمایي لم لېږلی دی. چې ضرورت پیښ شوی دی او دغه تړونونه زمونږ او ستاسو د ټولو په دې شکل دی چې کله نارینه قید نو زنانه زمونږ راوتی دي، نو تاسو بیبي بیگم نسیم ولی خان پسې ودرېدلې او هغه هم کامیابه کړی. تاسو د سن 90 نه والی تر د 2018 پورې 28 کاله اسفندیار ولی خان صاحب در سره سیاست کړی دی او کله ګټه کله بیلات خو یو شی روان کړی دی. نن زه ستاسو کشر
خدای مکه په دې لالچ نیم راوته چې زه د ځان له ګټې وکړم خدای مکه په دې لالچ نیم راوته چې زه د ستاسو په اوږو خپه کېدم او ځان له د خدای مکه ښه دروازو ګورم بلکې زه ټول عمر ستاسو مخامخ ویم چې موږ له خدای کم عزت را کړی دی ما له خدای کم عزت را کړی دی او ستاسو په شکل کې را کړی دی دا عزت ماله ډېر دی زما په ژوند کې دی نه زیات عزت نه ماته میلاوېدي شو نه مې پکار دی او زه بار بار دا ویم چې انشاءالله ما به په یو سرکاري ځای کې دفتر کې ونه وینې د هغې وجه دا ده چې زما سیاست زما وکالت د پاکستان نه دی زما سیاست او زما وکالت د پښتون قام دی او به انشاءالله په دې خړه پړه جامه کې بل خوا وګورئ ګران وروڼو نو الحمدلله موږ ټول کو تاسو ته ولاړ یو ما نه والی تر د دې هر چا پورې په دې رنګ او په دې نښه کې پیدا شوي یو په دې رنګ او په دې نښه کې به مرو مشر کیسه کوي د 97 الیکشن و میجر صاحب سره مقابله وه او علي ماما د خدای وبخښي په پړانګو کې ښه ټینګ ولاړ 93 نن دا وګوره دا هغې علي ماما زوی هم په هغې رنګ کې انشاءالله ستاسو خدمتګار تاسو ته مخامخ ولاړ دی نن په دې محفل کې کو موږ ته د خپل وروڼو کمې محسوسېږي ډېر دي زوی دا دی ښه په هغه رنګ او په هغه شکل کې ولاړ دی او د خپل هغې پلار په عقیده کې رنګ شوی خدای بخلې زما رور منیجر صاحب ناست دی زمونږ رور شاه حسین سنگین کنن وی حقیقت کې ډېر زیات به بل شان خوشحاله وي خو کنن هغه زمونږ په منځ کې نشته نو زمونږ مرشد راشد څه شو راشد هم په هغې لار رامخکې شه راشده هغه دی ولاړ دی شاته هم په هغې لار هم په هغې نښه نن د سنگین جوړه شهریار خان او پړانګ هغه هم په خپل خدمت لګیا دی دا خبره مې دې پورې کوله ګرانو وروڼو چې کو لږ سوچ وکړې نو یو خوا موږ یو عوامي نیشنل پارټي ده یو امیدوار هم د باچا خان کړوسې دی بل امیدوار هم د جنرال صاحب زوی دی د خدای خدمتګارۍ تسلسل دی دلته که موږ ناست یو الحمدلله ټول د هغې خدای خدمتګارو اولاد یو په دې سوچ او په دې فکر چې انشاءالله کومروم نو د جنازې په کټ به هم دا سره جنډه لګېدلي بل خوا لوټي دي بل خوا لوټي دي او هره لوټه تاسو پیژندلې ده ځکه چې په دې 400 او په دې اشنغر او په دې پړانګو کې او په دې بابړه کې د عوامي نیشنل پارټۍ نه بغیر څوک نشي شل کولی نو هغه یو راغی
چې پلار یې ټول عمر مقابلې کړي دي خو انشاءالله ګټه یې نه وه پیدا کړې هغه راغې ستاسو په اوږو یې خپه کېښوده تاسو ورته د پارلمان او د اسمبلۍ لار وښوله هغه بیا یو ځل یې خوب کې وي توبه خدای توبه توبه خدای توبه وی په خوب کې مې پیغمبر ولید او پیغمبر راته وویل چې دغه پارټۍ نه لاړ شه نو ټیک شوه زه خو بیا دې په دې پوهېږي چې دا پیرونه یې په کوم خوب کې لیدلې وه چې بیا دې پي ټي آی ته تللی دی او نن سبا الحمدلله د جمعیت علماء اسلام والم لوټې پکار دی او د هغې هم لوټې پکار راځي نوې ټرم هم زده کړی دی ما پرونه مو وی په دې دفترو کې کو خیال وکړئ نو رشوت ته چای پاڼې وایي هلکه وي چې چای پاڼې به ورکوې که نه ورکوې اوس نوې شی راغلی دی کرپشن ته غیبي امداد ویلي کېږي ګرانو وروڼو زه ډېر څه نه ویم زه تش دونه ویل غواړم چې دا سیاست د دې دنیا خبره ده دا سیاست او دا چناو د راروانو 5 کالو خبره ده تاسو به د دې حلقې نه یو کس اسلام آباد ته لېږئ یو کس به پېښور ته لېږئ اوس د خوش قسمتی نه یا بد قسمتی نه هغه اسلام آباد والا کې زه ولاړی وم اوس دا در سره لوز کوم چې د ولی خان بابا وسیم زه دا هم منم دا کوم حالات چې زه وینم نو د چارسدې او د اشنغر زیاترو خلکو په ما اتفاق کړی دی خو دا زما دپاره ډېره لویه د تشویش خبره ده ځکه چې خدای مکه موږ هغې خلکو کې نه یو چې بس یو الیکشن به وکړو خبره ختمه چې ما نه څونه تمه جوړېږي په هغې تمې باندې اتفاق پکېږي دا مې در سره لوز دی چې کو هلته د مولانا شریف حکومتي کو هلته د زرداري حکومتي کو هلته شهباز شریف وزیر اعظمي کو هلته بلاول وزیر اعظمي او کو هلته مولانا مریم نواز وزیر اعظمي نو انشاءالله د ولی خان وسیم دا چل راځي چې ستاسو حق به راوړم ستاسو حق به راوړم ستاسو حق به راوړم منت به کوم سوال به کوم زاری به کوم په څلورم ځل به زور کوم خو ستاسو حق به راوړم او بل موږ ملنګان یو موږ فقیران یو موږ ملنګان یو موږ فقیران یو خو نور هر په هر کو ته برابر یو ګرانو وروڼو زما لیږل ستاسو حق ګټل دي خو نه ماله مټې درنول ماله طاقت راکول دې خاورې له مثال جوړول دې خانانو نوابانو له د دې خانانو بچو له مثال ورکول دا ملنګ د جرنیل بابا دا زوی دا د خدای خدمتګار اولاد دا نښه به کامیابوي او عالمي خو زه دا زمونږ د مینې دغه ده انشاءالله تر مرګه پورې آی لو یو آل بھائی زه میډیا والا نه معذرت کوم اردو کې به انټرویو در کوم
زه مشکور یم د پړانګو د ملګرو، زه مشکور یم د کولاډیر ویلیج کونسل د ملګرو، زه مشکور یم د میرا پړانګ د ملګرو، زه مشکور یم د ذیلی تنظیمونو، زه مشکور یم د MC2 او د MC4، زه مشکور یم د PSF د ځوانانو، زه مشکور یم د ملګري استادانو، د ملګري وکیلانو، زه مشکور یم د ملګري لیکوالانو، زه په خصوصي توګه مشکور یم د سالارانو صاحبانو، زه په خصوصي توګه شکریه ادا کوم د خپل د میډیا درونو او بیا پښتنو دات ورکې زه شکریه ادا کوم د خپلو پولیسوالو ورونو چې زموږ جرګولې حفاظت ورکړی دی، زموږ جمع جرګې د دې په وجه با حفاظته کېږي. وي زه به د فخر په عظمت او فقیرۍ کومه، زه به د فخر په عظمت او فقیرۍ کومه، تل به د شان ته د شاهانو ټیټ تندي ساتمه، په ما د ټول جهانه ګران فخر افغانه بابا، هر څه چې کېږي ستا یادونه به جمدي ساتمه. ډېره مهرباني ورسره.